احمد لاهوري رحمه الله ته یو ځل خپل بچي روټۍ راوړه. احمد لاهوري رحمه الله چې روټۍ طرف ته وکتل نو بچي ته وویل چې بچیه دا روټۍ واپس یوسه، په دې کې برکت نشته، دینه برکت اوچت شوی دی. او مور نه دې پوښتنه وکړه چې تا څه داسې ګناه کړې چې هغې د وجې نه تا دا روټي پخ کړي دی او برکت ورنه اوچت شوی دی. وایي زوی هغه روټي واپس کور ته راوړه، مور نه پوښتنه کړي چې بابا خو وایي چې د روټۍ کې برکت نشته، دې څه ګناه کړی دی چې روټۍ نه برکت اوچت شوی دی؟ نو هغه ورته وایي بچیه ما خو څه ګناه نه دی کړی، خو ما کله روټۍ پخوله د ترکاري مې کوله، د ګاونډیانو یوه زنانه راغله، هغه ما سره کېناستله، ګپ شپ یې رسه لګولو، ترکاري او روټۍ طرف ته یې کتل. زنانه مونځ نه کوي، په منځ کې سستي کوي، کیدای شي هغې ترکاري طرف ته کتلې وي، روټۍ طرف ته کتلې وي، هغې نه حسد د وجې نه دغې روټۍ نه او دغه ترکارۍ نه برکت اوچت شي. که موږ تاسو په خپلو کورونو باندې نظر واچو، زموږ په کورونو کې په هیڅ څیز کې برکت نشته. چېرته دې سوچ کړی دی چې په کور کې خو د بیلماز نه وي؟ داسې کورونه به تا ته ډېر کم میلاو شي چې په کې بیلماز نه وي. د برکت خو ځکه شته نه چې بیلمازي عام شوي دی. په کور کې کم ځوانان دي هغه خو سره منځونه کوي ده. د سهار منځونه خو بالکل خلق منکر شوي دي. د سهار منځه کې خو 4-5 بډاګانې نور څوک نه وي. خلکو بالکل سهار منځ پرېږدولی. د ستا په کور کې به برکت کم ځنه راشي، د ستا په کور کې سکون کم ځنه راشي، خوشحالي به کم ځنه راشي، اتفاق به کم ځنه راشي.